السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمندو مسلمانانو او هغه مسافر وروڼو خویندو، کم مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، که دغه مسافر ستاسو د کورونو خلک دي، که ستاسو رشته دار دي، که ستاسو هغه بچیان دي، او که ستاسو وروڼه خویندې دي، یا هغه مسافر دی چې ستاسو خپل نه دي لیکن زما د زړه سرونه دي، هغه تمام مسافرو له دې الله تعالی ډېرې خوشحالۍ او عزتونه ورکړي او دغه مسافر د الله تعالی په خیر او عافیت څخه خپلو کورونو ته راولي او الله تعالی د ستاسو حاجتونه پوره کړي. ډېرو عزتمندو مسلمانانو، نن یو زبردسته وظیفه مې ستاسو په خدمت کې راوړې ده. وظیفه د الله الصمد ده او دا به د جمعې د شپې سره خاص وظیفه ده. د جمعې شپه چونکې ډېره اعلی شپه ده، دې شپې ته ډېر فضیلت حاصل دی او د جمعې ورځې ته هم ډېر فضیلت حاصل دی. نو کوم انسان چې د جمعې په دې شپه باندې دا خاص قسم وظیفه د الله الصمد وکړي، الله تعالی به د حاجت پوره کړي، دی به د خوشحالۍ منظر وویني. نو خپلو مسافرو دپاره هم کولی شئ، خپل نکاح محبت دپاره هم کولی شي، خپل قرض او پیسو راویستلو دپاره هم کولی شي، د خپل کاروبار او دکان چلیدو دپاره هم کولی شي، خپل مال تجارت او زراعت دپاره هم کولی شي، او خپل کور کې د برکت او د خپلو بچو دپاره هم کولی شي. نو وظیفه انتهایی اسانه ده، وظیفه په دهان او توجه سره کوئ، د زړه یقین او د زړه په درد سره به یې کوئ. صرف یوه شپه ده، رب کریم به په دې یوه شپه کې ستاسو حاجت پوره کوي. سحر چې راپاڅئ دغه ضرورت او مقصد هم الله تعالی هغه پوره کړی وي. اوس د جمعې شپه چې ده، نو دا به دا وظیفه چې ده دا به څه ټایم کوئ؟ دا به په 3 بجې باندې د شپې دا وظیفه کوئ. د شپې تهجد لمونځ به وکئ او بیا بعد چې راپاڅئ له تهجد لمونځ نه، یعنې تهجد له چې راپاڅئ نو 2 رکعته، 4 رکعته، 6 رکعته، 8 رکعته، 8 رکعته پورې به تهجد لمونځ وکړي او هغې نه پس په مسلمانانو تاسو بیا دا وظیفه شروع کئ. نو وظیفه چې شروع کوئ نو تاسو به 14 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، کوم چې موږ مانځه کې وایو هغه درود شریف به ووایئ. د هغې نه پس په تاسو 1111 مرتبه الله الصمد الله الصمد دا په دهان او توجه سره وکئ او هره پیره کې چې الله الصمد وایئ نو دې سره به دا سوچ کوئ چې الله ته بې نیازئ، ته بې پروا یې، الله زما دا حاجت پوره که، الله زما دا مسله ختمه که. الله ګوره مسلمانان نن سبا خلکو نه غوښتلو باندې نه شرمېږي، لیکن د رب نه شرمېږي. د رب نه به حیا په ګناهونو سره کوو، په حاجت غوښتلو سره، په پیسو او په مال دولت او په نکاح محبت غوښتلو سره به د الله تعالی نه شرمېږو. لہذا وروسته به بیا 14 پیرې درود شریف وایي، 14 پیرې مخکې درود شریف، 14 پیرې وروسته درود شریف او 1111 مرتبه الله الصمد. دا چې تاسو وکړو هغې نه پس بیا 2 رکعته صلات حاجت لمونځ وکئ. چې کله د صلات حاجت لمونځ وکړو نو بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ. د هغې نه پس به دا ټکي ووایئ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. دا چې هر څو پیرې دی وي، خو دې ټکي سره سره به د خپلو سترګو نه اوښکې بوځي، دې ټکي سره سره به د الله تعالی نه خپل حاجت هم طلب کې او د الله تعالی ته به جاړې او فریاد به کې. او که سجده کې دا عمل وکړو، یعنی یا ارحم الراحمین دې په سجده کې وي، نو بیا خو ډېره زیاته انتهایی بهتره خبره ده. د هغې نه پس به تاسو د رب کریم نه دعا وغواړئ د خپل هغې نه حلال حاجت دپاره، حلال محبت دپاره، حلال روزۍ دپاره، حلال کاروبار او مال تجارت دپاره. انشاءالله چې دا یوه شپه به تېره شوې نه وي چې سحر به الله تعالی ستاسو دا حاجت او دا مقصد د خپل هغه دربار نه پوره کړي چې هغه دربار کې نه اوسه پورې کمی راغلی دی، نه پکې چېرته کې راشي، نه هغې له څه ختمېدونکی څیز شته، بلکې د الله تعالی خزانې ډېرې وسیع دي، ډېرې فراخه دي، ډېرې اعلی او بعلا دي. انشاءالله دا وظیفه تاسو وکئ. الله تعالی هم راته خوشحاله او باد تر دا کامیاب لره. موږ مدرسه را، موږ به تاسو ته دعا کوو، مدرسه کې تاسو موږ ته کوئ، ځکه غایب د غایب دپاره دعاګانې الله تعالی قبلوي. تاسو ما نه پېژنئ، زه تاسو نه پېژنم، بلکې محبت او تعلق د الله دپاره دی، د الله د دین دپاره دی او د وظایفو دپاره دی. لہذا دا وظیفه انشاءالله تاسو خپل زندګۍ کې شامل حال کړئ.
الله مو خوشحاله ساته. جزاک الله خیره.